السلام علیکم، زه سید رفیع الله دا وخت پی ټي وي بولان کوټه مرکز دی. نګراوه وزیر اعظم انور کاکړ په د ازبکستان په دوره کې نن د ایسي او 14 سره مشریزه غونډه ته وینا کوي. د نګراوه وزیر اعظم په د آذربایجان د صدر الهام عارف علي یوسف سره لیدل کتل کوي. کېدلی شي چې وزیر اعظم د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د حضرت امام بخاري رحمت الله علیه مزار ته هم ورسي. نګراوه وزیر اعظم کاکړ او د مملکت صدر ډاکټر عارف علوي د شاعر مشرق علامه محمد اقبال د زیږیدا او د ورځې پر مهال په خپل پیغام کې ویلي دي چې علامه محمد اقبال د خودي فلسفه ته ډېر ارزښت ورکړی دی او مسلمانانو پر بیداري کولو سره یې د حق خود ارادیت له لوري په خپله شاعر او وینا کولو قوم ته لارښوونې او سیاسي شعور هم ورکړی دی. هغه ویل چې د شاعر مشرق مسلمانانو لپاره ځان له خپلواک مسلمانانو هېواد تصور د قایداعظم مسلمانانو او په قرباني او ملي جذباتو سره ترسره سو. د بلوچستان نګراوه وزیر اعلی امیر علي مردان ډونکي، د بلوچستان گورنر علي ملک عبدالولي خان کاکړ او د کورنۍ چارو نګراوه وزیر زبیر جمالي په خپلو پیغامونو کې څرګندونه کړې ده چې ټول قوم نن د قومي فکر پاکستان علامه محمد اقبال د زیږیدا او د ورځې پر مهال د پاکستان په تحریک او د ټول مسلمانانو لپاره هغه د خدماتو پیژندنې وړاندې کوي. د ډاکټر علامه محمد اقبال د ارمانونو په پوره کېدلو سره د جمهوري اصول له لارې د برصغیر مسلمانانو لپاره نوی هوا ترلاسه سو. هغه ویل چې علامه محمد اقبال یوازې دا نه چې د پاکستان بلې د ټول مسلمانانو مفکر دی. ډاکټر علامه محمد اقبال د غلامۍ څخه د مسلمانانو د خلاصون لپاره د ځان د قومیت احساس رابرسېره کړی و. پر نړیواله کچه باندې چې موږ له کوم ستونزو سره مخامخ یو، په دې چاپېره کې علامه حکیم الامت خودي فلسفه زموږ د ژغورنې ښه لاره ده. د بلوچستان نګراوه وزیر اعلی امیر علي مردان ډونکي ویلي دي چې د کانګو وایرس د مخنیوي او ختمولو لپاره حکومت کوټلي اقدامات کوي. په صوبه کې هیلث ایمرجنسي نافذه ده. د کانګو وایرس څخه ځپل سوي د محکمې صحت طبي عملې نور 2 کسان ایمرجنسي له لارې کراچۍ ته لیږل سوي دي. تر دې مخکې روغتیا د څانګې د 14 ځپل سوي ډاکټران او طبي عمله په کراچۍ کې تر درملنه لاندې ده. د ټول ځپل سوي د ناروغانو په شپېړه درملنه په سرکاري خرڅماني د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې روانه ده. نګراوه وزیر اعلی څرګندونه کړې ده چې روغتیان څاګرې کانګو وایرس په وبا باندې د کابو مندلو دپاره په زړه پورې اقدامات کوي. صوبې د سارو په ټولو منډیانو کې سپرې کول کیږي. نګراوه وزیر اعلی د ټولو ضلعو کمشنرانو د محکمې د لایف سټایک افسرانو ته په احتیاطو چارو باندې د عمل درآمد جوړولو هدایت کړی دی. په گورنر هاوس کوټه کې د بلوچستان د گورنر ملک عبدالولي خان کاکړ په مشرۍ کې د میر چاکر خان پرنس پوهنتون او د سینټ غونډه وسوه. په دا موقع باندې د گورنر ویلي دي چې په صوبه کې د معیاري تعلیم له لارې کامیابي هدف ترلاسه کوي او ممکنه ده چې نورو لارښوونکو مطابق په تعلیمي ادارو کې اقدامات وکړل شي. په غونډه کې د سینټ ګډون کوونکي سفارشاتو او تجویزونو په رڼا کې پرېکړې وسوه. د پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جانوش بلوچ، پوهنتون وایس چانسلر په ملتیانو لوړ پوړ افسرانو هم په غونډه کې ګډون درلود.